دغه دا بابو چې زموږ راغلی دی ښایي او نور څوک نه دي راغلي. زما په خپله لکه طبیعت یې خراب دی هلک طبیعت یې پسې خراب خفه یې زما په ډېر زیات اوهو بس زه نشو یاري نور الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي، زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام باب نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دې وخت به تاسو سوچ کوئ چې یاره دا ته به کوم ځای ولاړې، دا چوګا علاقه کې موجود یم او انتهایي افسوسناک واقعه نه موږ سره خبر شو. موږ د موقع له رالو موږ تاسو سره دغه واقعه نشر کوو. انتهایي افسوسناک د الله له طرف نه ده. دا په کوم ځای چې ولاړ یم دا باقاعده یو کمره وه او د شپې یا د څه شوې ده او دغه بینچ چې دی د کمرې ده دا مات شوی دی. واقعه خو بهرحال ډېره افسوسناکه په دې ده چې یو ډېر ښکلی ځوان هغه د دغې واقعه د وجې نه چې دی نو دنیا نه تللی دی. موږ سره د دې د خاندان خلک ولاړ دی، خبرې به کوو. ډېره مننه په دې سختو حالاتو کې موږ ته د ټایم راکولو. صورتحال څه دی او چې کله خبر شوی رالی نو څه واقعه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو ستاسو شکریا ادا کوو تاسو رالی دې واقعې کور کولو لپاره. دا خو داسې وه چې زموږ د ماما ټلیفون وکړو سهار، دوی خو دا واقعه اصل کې 3 بجې راغله او د شپې او موږ ته اطلاع 4 بجې وشوه چې یاره داسې کوټار ته وشوې ده او تاسو ایمرجنسي ته راشئ. نو موږ لاړو ایمرجنسي ته. چې ایمرجنسي ته لاړو جو هغه دا کوم ماما چې زما و کشر دې کمره کې چې کوم و نو دی وفات شوی و. تاسو ډایرکټ هسپتال ته لاړو؟ موږ هسپتال ته لاړو او دې نه مخکې خو دا کوټار ته وشوې ده. دا یو ماما پې زما پوه شوی دی یا دوی اوازونه کړي دي چمګاونډ ته دا خلک ټول راغلي. نو خو واقعه وه، شپه وه، نو تیاره هم وه. بیا دا خلک راغلي او دا پترې مترې اوچتې کړلي او لکه دا څونه کار چې ټولې کړلی. نو دا ماما چې زما و نو دی په دې ځای دوی چې وفات شوی خو دوی بیا هغه دغه لپاره هسپتال ته یوړو که نه. او د دې سره دوی ماما وایف یو ماشوم ورسره و او نو هغوی الله پاک بچ کړلي او دوی بالکل د یو کمره کې و یو ځای بس الله پاک هغوی بچ کړلي او دی چې کوم دی نو دی وفات شوی. څه لکه د وفات کېدو وجه بینچ پې لګېدلو که څه نو داسې ده که نه چې لکه ظاهري طور هغه کې څه خوږ ځای نشته چې څه ګوري که نه خوږ ځای پکې نشته. خو دا مشران داسې وایي چې یاره کیدای شي سای بند شوی یا کمبل کې دی بند نو کیدای شي د کمبل له وجې نه د دې دا ډیت چې کوم دی دا واقع شوی دی دغه شو. ماشوم او د هغې وایف دواړه بچ بالکل. او دا زما کشر ماما و چې یو نیم کال مخکې واده کړی اوس او داسې 4 میاشتو د ده یو زوی ماشوم چې دی نو هغه پاتې شوی دی او یو دغه وایف چې کوم دا د دوی ده. الله پاک دې اسانه کړي. ډېره مننه. اوس هم دا ځای چې دی نو لکه سړی پکې یېرېږي که نه خلک وایي کېدای شي دا اوس هم چېرته راتاو شي. دا ځای خطرناک و. دا بینچ کچه و که د دې حفاظت تاسو صحیح نه و کړی څه وجه کېدای شي؟ السلام علیکم جی. ستاسو ډېره مهرباني او ډېره شکریا چې تاسو د دې سخت وخت کې راغلی او زموږ دغه همدردۍ کې موږ سره همدردي وکړه. دا خو ډېر وخت کوټه وه او زه د داسې حالت په دې کې نه راځي چې تاسو کې وینئ دا ستن ولاړه ده او دا بینچ هم ټیک دی خو له پاسه په دې باندې کوټې دغه اوبو دغه مسله ونه کېدای شي دغه یاره وینو د لاسه داسې هغه شي نو د هغې د لاسه شی دا بس داسې راتاو شوی دی او بیا مخې ته دغه مخې دیوال یې نړول دی
او بیا دوی په دې غسلخانې پرې طرف باندې دغه ورونه بند دوی باندې خونه کېده د غسلخانې پرې طرف باندې راغلي دي او هغه هلک اوږد 18 کاله هلک او 19 هغه پکې وفات شوی دغه یو ماشومه پاتې شوې ده یوه زنانه ده اصل کې دا دغه دي د یتیمانان هم دي دا د بل یو روډ دی تقریبا د 44-45 کالو وي دلته خو ښکاره نشته نو موږ بهرحال دا خو د خدای طرفه ده خو زموږ د دې ارباب اختیار نه یا د دې حکومت وقت نه یا د خپلې مینې د امپیې دی د دوی نه زموږ دا عرض دی چې یوازې د لاسنیوي لپاره او د جنازې لپاره دی اړوند راځي که څه کولی شي نو د دې عاجزانانو لپاره د دې دومره شي د دې کوټې دا سر وشي دا ټیک خبره ده په دې د دې ټایمه پورې څوک راغلي دي نه هېڅوک نه دي راغلي دا ستاسو ړنبي دغه دا بابا صاحب زموږ راغلی دی او نور څوک نه دي راغلي زما په خپله لکه طبیعت یې خراب دی هلک ډېر زیات اوهو بس نو شو نور کیفیت او حالات هغه تاسو ګورئ اوس هم چې موږ د کوم ځای کې ولاړ یو نو دا زما شاته تاسو ښکاري دا د بېډ هغه صحیح صدا ده هلته خښه شوې ده پاته ده پنکه منکه دا هر څه چې دي هغه خاورو کې ډوب دي او د دې هر څه نه قیمتي یو ډېر ښکلی ځوان هغه بم لږ ساعت کې خاورو ته لاړ شي 2 بجې د هغه جنازه ده کیفیت د حالات چې دي ډېر زیات تستغ دي دلته پوره علاقه په غم کې ده دې وخت کې او زموږ هم دغه یو درخواست یا اپیل دی چې یاره اوس هغه لږ چې دی کوم چې وفات شوی دی هغه خو واپس نشي راتلی خو بهرحال نور خلک چې سکیور شي او دا کور دوی ته لږ په داسې طریقه جوړ شي چې دا مضبوطي پوخي چې بیا لپاره داسې واقعه نه کېږي په دې موقع په خپله موجود یې په دې واقعه به څه وایې جی شفیع الله صاحب ستاسو مننه دا واقعي یو ډېره درنه واقعه ده او ډېر لوی غم دی ځکه چې بالکل په داسې عمر کې انسان چې هغه ډېر زیات امیدونه یې د دنیا نه لاړ شي نو مطلب یو سړی هغه عمر رسیدی عمر یې ډېر او هغه وفات شي نو هغه غم وي بهرحال خو دا غم په دې لحاظ سره یو خو دا ده چې اوس مطلب ماشوم عمر دی که مطلب 20-22 سال عمر او بیا ته یو ماشوم هم پاتې شو دا قسمه حالات چې کله راشي نو ټول هر سړی په دې باندې ډېر زیات غمجن وي نو الله دې دوی له زړه صبر ورکړي او زمونږ کوم ارباب اختیار چې دي هغوی ته موږ دا درخواست کوو چې یوازې دا نه چې دا کور بلکې یو ماشوم ته پاتې شي دا یو زنانه ته پاتې شي د وایف چې کومه ده نو د هغوی سره دې هم تعاون وکړي ځکه چې په دې تعاون باندې د هغوی هېڅ هم نه کېږي خو د هغوی ته یو دغه به څه نه څه تسلي به د هغوی وشي یاره زموږ څوک د تپوس دی نو دغه دا یو خبره ذهن کې کېدی چې دا ډېر مضبوط بینچ و انتهایی لکه انسان خپل کافي حده پورې کوشش کوي چې یاره زه محفوظ شم خو د الله طرفه چې څه انسان ته رسي چې هغې کې بیا د چا وس نه رسي ډېر لوی مضبوط بینچ غورځېدلی دی خو دې سره دا اخوا کورونه چې دي دا کور چې ښکارېږي نه دا مکمل چې دی هغه دې سره کچه شو ځکه چې دا پوره دغه غورځېدلی دی دا ټول جاینټ کورونه دي نو چې دې کې یو غورځېږي دا مثال د بجلۍ د ستنو دی نو دا بیا بل ځان پسې په خپله کچکۍ غورځېږي نو پکار ده چې د دې د ټایم نه غور وشي چې نور پکې مزید پکې څه ونه شي الله پاک دې خیر راپېښ کړي چې نور نقصان ونه شي دا یو نقصان جو الله طرفه وه په دې به مونږ دا دعا کوو چې خدای موږ ټولو له بیا خاص کر دغې خاندان له صبر جمیل ورکړي په دې واقعه باندې خو دا عبرت دی زموږ لپاره یو مثال دی چې یاره آینده د بچ کولو دپاره خدای پاک موږ ته یو دغه وښوده نو چې موږ خپل کوشش وکړو چې څومره صاحب اختیار خلک دی چې هغې راشي دې موقع له دا ځای وګوري او د دوی سره په دې کې भरपूर تعاون وکړي چې آینده خدای پاک داسې واقعه نه موږ محفوظ کړي ټول کور به شکر الله ته ورکړي اجازه ته ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان